ګرانو کتونکو دا هغه ماشوم دی ګل په شان ماشوم دی ټول د 4 کالو عمر دی داسې یو ځناور من ځناور ویلم هغه ته نه دي ویل پکار چې داسې ماشوم باندې داسې چکونه لګوي او دومره ظلم کوي زیاتې کوي زه خاص کر د آی جي صاحب له دا خواست کوم چې دا د سریام راز وړاندې او د له سزا ورکړي چې نور بچو سره داسې کار ونکړي او چیف جسټس هم دا خواست کوم چې دا د واپس د جیل راوباسي او الټه یې ځوړل کړي الله به زموږ زړه ته کلار راشي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ دا ځان سره څومره شعر کولی ان شاء الله ان شاء الله موږ پری تاسو سره ان شاء الله دا کارت درکوم ما ته باقاعده ټلیفون ملاوه ان شاء الله وکیل صاحب ډیر ظلم شوی دی بیا ظلم وشو موږ ورسره ولاړ یو ان شاء الله زه د خپل کارت درکوم چې څه قسم نه ده بغیر د پیسو بغیر د ګرانو کتونکو دا هغه ماشوم دی دا هغه کاکې دی خلک وایي چې په پاکستان کې خیبر پختونخوا کې باران ولې نه کیږي دا کله ډنګي قهر راشي کله کرونا قهر راشي خلک تباه برباد شو د څه وجې دا داسې د ماشومانو د داسې ماشومان هم خلک نه پرېږدي زه وایم چې د خله چې په موږ د کاڼو باران نه کیږي دا ځمکه چوینه چې موږ پکې وردنده نه شو داسې ماشومان هم خلک نه پرېږدي دا اوس وګوره دا ماشومان د ظلم د زیاتۍ دی زه وایم چې دا سړی ماله په ګوتو راشي قسم په خدای چې زه یې په چکونو وخورم چې څنګه یې په دې ماشوم چکونه لګولي دي ګرانو کتونکو دا ویډیو چې څومره شیر کولی شي شیر کوي چې هغه کوم زموږ وزیر اعلی دی کوم زموږ عمران خان چې وټونه مو ورکړي دي هغه سړي ته دا ویډیو ورورسي چې د سره انصاف وشي د کچرو وکیلانو یو فیصله وکړه چې موږ د سره پرې د کیس لړاوو او ان شاء الله د په مخالف کې به یو وکیل هم نه ودرېږي دا وکیلانو ما سره کمنټس وکړل او ان شاء الله دوی الله ډېر ژوند ورکړي خو زموږ خیبر پښتونخوا غرقه شوه زموږ خیبر پښتونخوا کې هېڅ هم نه دي پاتې چې کوم خلک په ایس راوړي دومره ماشومان هم نه پرېږدي دومره ماشومان خوشحاله اوسئ بړه مې ډېر څه غواړي خو بس هېڅ هم نشم ویلی خوشحاله اوسئ السلام علیکم